د مکې خلک پوه شو چې مسلمانان خرور و مدینې ته ځي نن د که سبا د حضور پاک هم ځي او که دیم لاړ نو ژبه یې پسته خوږه ده نو د مدینې خلک به ځان سره ملګري کړي نو سبا به په موږ بیا حملې کوي دشمني به جوړه شي څه به کوو نو دارالندوه د دوی د مشورې ځای و هغې کې چې کوم غټ خلکو او سردارانو د مکې اټول راجمع شو میټینګ یې شروع چې د حضور پاک سره څوک مسلمانان خو ټول ووتل لږ لږ پاتې دي چې دا میټینګ شروع شو دې کې شیطان راغی او د یو شیخ نجدي په شکل پکې دیم شریک شو نجد د مکې نه تر د عراقه پورې دا بلایي علاقه ده نو د یو قوم د مشر په شکل شیطان لکه د پیریانو په شان د انسان په شکل جوړېدی شي د یو سپینګیري بوډا په شکل ته څوک یې زه د نجد د پلانکې علاقې د پلانکې قوم مشر یم ستاسو ملګرتیا له راغلی هغې وې ډېره ښه مشورې شروع شو یو کس پاسېد وي داسې به وکړو چې دا سړی به نظربند به یې کو په کوټه کې به یې واچو نه به بر تښتېدی شي او نه به چاته د خپل ایمان خبرې کولی شي د خپل دین دا شیطان پاسید او ابو جهل هم پاسید وی دا ری ټیک نه که دې مونږ نظربند کو کوټه کې مو واچو نو مضبوط قوم یې دی کوم د ده ملګري دی او که نه دی خو قوم یې شته رانه به خلاص بل سړی پاسید وی داسې به وکړو چې د وطن نه به یې وشړو مونږ به خلاص شو ابو جهل وی دا ټیک نه رداره که دې اویستم دغه مدینې ته ځي ژبه یې خوږه پسته ده نرمه د ځان سره به خلک ملګري کي او په مونږ به حملې کوي مونږ سره به دشمنی کوي ابو جهل پاسید وی داسې به وکړو چې بس په لنډه د مړ به دا شیطان پاسید وی دا زبردست تجویز دی دا ټیک ته وایي مړې کې بس خلاص به شی دی خو دا شیطان ورته وایي د انسان شکل کې وی که تاسو دې به وجنې څوک ځکه د ده خو مضبوط قوم دی که چا مړ که نو قوم به یې د هغه نه بدللی نو وی څوک وی زه راته چل ښیم وی داسې وکړئ چې د شپې بېګاله شپه را دی به په کور کې په کټ کې ودي او د هر قوم نه مشران راغونډ شي د ټولو قومونو او په شریکه پې حمله وکړئ او مړی کړئ نو قوم به یې د چا چا نه بدللی نو قوم به سبا مجبور شي چې بدل خو نه شو اخیستی نو زه خون بها دیت رانه راکې نو ټول په شریکه ولې یو سلو خان به برابر کې ور به کې مسله به خلاصه شي بس په دې فیصله وشو دلته دا میټینګ وشو د مکې د مشرکانو هلته حضرت جبریل علیه السلام راغی حضور پاک ته ټوله خبره وکړه د اول نه اخره پورې خبر